اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. مخیاتونو کی منافقانو تذکرہ وا بعض خلکو د صدقو خبرې کولې چې موږ له مال او دولت پکار دی چې موږ سره مال او دولت یې نو موږ به ورکوو، لیکن کله چې الله رب العزت ولا مال او دولت ورکو نو دی بیا بخل شروع کو. منافقانو کې بعض خلک داسې وو چې هغوی مسلمانانو پورې مسخرې کولې، بعضې پکې داسې مسلمانانو چې هغه مالدارو نو ډېر به ورکول، ډېره چنده به ورکوله، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر مال او دولت یې خرچ کاو. او بعضې مسلمانان داسې وو چې غریبانانو هغو به لږې پیسې، لږ مال، لږ شی خرچ کاو. نو دی دواړو پورې خبرې کولې، یو ته وې دا ریا کوي، بل ته وې دا د دې الله ته ضرورت نشتی. داغی منافقانو بارکی اللہ رب العزت فرمایل چې دا دروجن خلق دی د دې دپاره عذاب درناک دی. نو وی فرمایل که تاسو ته ولا بخنه طلب کې او که بخنه ولا نه طلب کې، الله وته بخنه چرته هم نه کوي که ته اویا پیرې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی په دنیا کې د ټولو نه غټې او اعلی درجې والا چې هغه یو سړي دپاره د بخنې دعا کوي نو نشي الله وایي زه یې نه بخم. د دغې کافر دپاره، د دغې مشرک دپاره دعا، سفارش وغیرہ دا نه منظوریږي. دنیا کې هم نه منظوریږي نو په آخرت کې به هم نه منظوریږي. الله رب العزت دا خبره بار بار زی په زی باندې ذکر کوي چې په الله څوک زورور نشتی چې په هغه باندې خپله خبره مناو کی. رد د شفاعت قهري دا مستقل او مسله ده، قرآن کریم کې الله رب العزت ذکر کوي. بیا د دې دا خبره بیا لږ رستو کوي، منځ کې خبره و د ناستو خلکو چې جهاد لنزي، جهاد ته تلل بدګني، مال لګول بدګني، تلل بدګني، بلکې نورو خلکو ته هم یو ګرمي ده لا نړ شي مزه یي. او کله چې د خلکو ته فایده معلومیږي چې دغه ځای کې فایده شتي نو هغه ځای ته د تلو کوشش به کوي. کله چې تاسو دې ته واپس لاړ شئ نو دی به وایي موږ ستاسو سره بیا ځو، دې پلانکي ځای ته به لاړ شو، الله وایي موږ سره ورته ووایه موږ سره به نه ځئ. اوس دې ځای کې تذکره د دې کې چې د دې نه یو تن چېرته مړ شي نو د جنازې لمونځ به پرې نه کوي. کوم چې مسلمانان دي د هغې دپاره خو دا حق دی چې دا جنازې لمونځ پرې وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې د مؤمن په مؤمن باندې څه حقونه دي. للمؤمن المؤمن حق، د مؤمن د مسلمان په بل مسلمان باندې څه حقونه دي. نو پاغي کې یو د اتباع الجنائز، جنازه سره تلل، جنازه کول،
صرف تلنا دې نه صرف روان شي وسره اسې تلل نه دي بلکې جنازه کول دي. لیکن دغه سړی چې هغه په ظاهر کې خو مسلمان دی لیکن دنه کافر دی، نو الله رب العزت یې منع کوي د جنازې مانځه باندې جنازې مونځ به نه کوي، د هغه په قبر باندې به نه ودرېږي. ولې کفر یې کړلی په الله د الله په رسول، مړه دي په داسې حال کې چې دي د دین نه وتونکي وو. ته به چې دا خو ډېر ښه سړی و، خلکو ښکلې خبرې به یې کولې، مالونه و، دولت و، اولاد و، ته ګوره دومره ډېر شی مال ورسره و، دومره ډېر شی اولاد و. الله په دې باندې ته تعجب مه کوه. ما ورته ته وایي او مال او دولت باندې د هغې د خوالي دلیل مه نیسه. دا چې الله رب العزت دې له ورکړلي نو د دې د امتحان دپاره یې ورکړلي او دې دپاره یې ورکړلي چې الله وله عذاب ورکړي په دې باندې. دارنګې د کله چې یو صورت نازلېږي چې او خلکو تاسو ایمان په الله باندې راوړئ او جهاد وکړئ د پیغمبر په ملګرتیا کې، نو چې کله داسې یو خبره یو حکم نازل شي نو کم چې استعداد والا خلق دی، کم چې مال و دولت والا خلق دی، کم چې بدن باندې روح سړی دی خلق دی، هغه به ځان شاته کوي، ځان به رستو کوي، وایي پرېږده موږ چې موږ د ناستو خلکو سره کینو. الله وایي دوی د ښځو سره خوشحاله شوي دي چې موږ دې د هغې سره یو، نو طبع علی قلوبهم د دې په زړونو باندې مهر لګېدل دی، دې پوهېږي نه. الله رسول او هغه کسان چې ایمان راوړی نو دی جهاد کوي، خپل مال لګوي، خپل نفس لګوي، نو دې دپاره ډېر خیرونه دي، د دې دپاره کامیابي ده، د دې دپاره جنتونه دي. ورپسې تذکره بیا کوي د هغه خلکو چې هغې عذر و تنو او پاتې شوي وو، دروغ عذرونه پیش کوي. څوک منافقانو، یو راځي زما جی دا چلو، بل وایي زما جی دا چلو، کله وایي موږ اجازه راکړه موږ نه شو تللی. څوک چې پاتې شوي دي نو هغې دروغ عذرونه پیش کړه او ځان یې خلاص کړه، هغې خبره به کوي. څوک چې جهاد له نه دي تلي په هغې کې چې کوم یقینا معذور و نو هغې باندې ګناه نشتي. بعضې خلک پکې داسې و چې هغه د بدن نه خو روغ و لیکن مال و دولت ورسره نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راتله چې موږ راغلي یو، موږ تیار یو، خو ځای لرې دی، نو د سورلۍ انتظام پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ما سره سورلي نشتي. سورلیانې چې څه وې ختمې شوې، مخکې کسانو سورلیانې واغستې ختمې شوې نشتي. دغه کسان څه کسانو وی اووه کسانو او هغې په دقې وجه باندې پاتې شو. دا 50 ورځې په دې غزوې تبوک کې لګېدل وې، څه د تلو څه د راتلو څه هلته کې د پاتې کېدو. دي دا 50 ورځې جړل. تولوا واعینهم تفیض من الدمع، ګناه چې دی په چا دی؟ په هغه خلکو دی چې هغه غنیان خلک دي، هغه روغ خلک دي، بدن ما یې روغ دي، مال ورسره شتي، طاقت یې شتي، لیکن بیا هم نه ځي، پاتې کېږي د جهاد نه، نو هغې دپاره ګناهونه دي، ملامتیا ده، د هغې دپاره دنیا کې هم سزا ده، نو په آخرت کې هم سزا. د هغې تذکره به کوي. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، او مز مکوا په یو تن د دې باندې مز د جنازې چې مړ شي چرې،
ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا د جنازې مونځ مه کوه په یو تن باندې. مونځ د جنازې دی نو هغې دپاره پکار دا دی چې سړي دی اودس یي پکې. دارنګې مونځ د جنازې دی نو په هغې کې بعضې خبرې داسې دي چې هغه پکې نشتی، سجده پکې نشتی، رکوع پکې نشتی، دارنګې قاعده پکې نشتی. لیکن په پاکۍ باندې به ودرېږي، پاکۍ نه بغیر نه کېږي. کله کله داسې وشي یو سړی را ورسي اودس یې نه وي، نو که دی په اودس باندې اودس کې مشغولېږي، اودس کول غواړي، اودس کوي، نو په هغې جنازه به تېر شوي. دې وجې نه هلته کې دغې سړي دپاره اجازت شته چې دی تیمم وکړي. دو کسان دپاره اجازت ده بغیر د بل عذر نه. اوبشته صحت برابر ده سره د دغې نه د دو کسان دپاره اجازت ده چې د تیمم وکړي، بل چا لپاره اجازت نشتی. یو د جنازې دپاره او یو د اختر د مانځه دپاره. که دی وایي چې زه ځم اودس کوم نو مونځ د جنازې به مانه شوی، تیمم دی وکړي. دارنګې دا سړی دی روغ دی، دی وایي که اوس زه اودس کوم نو د اختر مونځ به زمانه شوی، نو دی تیمم وکړي. دا دوه مونځونه داسې دي. دین علاوه نور مونځونو کې که مونځ ته قضا کېږي، امامتي ته ځي، جمعې مونځ ته ځي هم د لاړ شي خیر دی. جمعې مونځ لاړ اودس به کوي دی، تیمم معنی چې روغ دی نو تیمم معنی مونځ نه کېږي، د جمعې مونځ نه کېږي، پې عام مونځ پې نه کېږي. نو دی به اودس وکړي چې راغی وخت یې تللی، وخت یې ته هم لاړ شي. جمعه ده، جمعه دې تیم شوي، ځان له ماسپښین مونځ به وکړي، خو تیمم نشي کولی. یو سړی معذوره دی، یا اوبه نشتي او یا معذوره دی، اوبه نشي استعمالولی، هغه جدا خبره ده. دارنګې مونځ د جنازې دی نو ما مخکې ووی د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي وي. نو یو پکې د اتباع الجنایز، د جنازې سره تلل او جنازه کول. نو دلته کې دی به لاړ شي، هلته چې ورسي وایي ما له د جنازې مونځ نه راځي، څوک وایي ما له هغه نیت نه راځي. جنازې مونځ را راځي خو نیت یې را نه راځي وي. دا د خلکو ځانه نور مشکلات جوړ کړلي. هغه د جنازې نیت څه دی؟ جنازې نیت چې ته کوې نو هغه په عربۍ کې نه دی. نیت خو وایي اصل کې د زړه قصد یا ارادې ته. نو زړه کې دا دی وایي، دا دی راولي چې زه د دې مړي د جنازې مونځ کوم. که په خولې باندې وایي نو په خولې باندې پښتو کې دی وایي که نه، د دې مړي د جنازې کوم په دې امام پسې الله اکبر. دا نه چې نیت مې کړلی، نیت به کوم او نیت به وکم، دغه شیانو ته ضرورت نشتی. بس که په خولې باندې وایي بس دغه مختصر الفاظ دی وایي. بیا ورپسې کوم چې څه پکې ویلی کېږي نو پکار دا دی چې موږ مسلمانان یو، نو دغه دې موږ زده کړو. نو سبحانک اللهم غیرک پورې دا ویلي جل ثناو که پکې بعضې خلکو لیکلی نو که چا پکې ووایي چې ودې وایي که چا ونه وایي نه دی وایي، د سره دی دغه نه وایي. سبحانک اللهم نه غیرک پورې دی وایي، بس خبره خلاصه شوه. د هغې نه وروستو درود شریف دی، الله اکبر به وایي، الله اکبر نه وروستو درود شریف دی. درود شریف هغه درود به وایي چې کوم مانځه کې ویلی کېږي، نو هغه هر مسلمان ته یاد دی. زمونږ کتابونو لیکلی چې دغه درود به وایي کوم چې مانځه کې دی. بعضې خلکو پاکټونه جوړ کړلي، په هغې کې څه شی لیکلی پته نه لګي، کوم ځای نه یې لیکلی. دې وجې نه کوم چې دا غیر مقلدین دی، موږ بعض ځایونو کې اعتراضونه کوي، اصل کې خبر نه دی هغې د زمونږ د مذهب نه، زمونږ د فقه نه دی خبر.
زمونږ فقهي کتابونو کې دا لیکلي چې دی به درود شریف وایي، هغه درود به وایي چې کوم مانځه کې ویلی کېږي. نو هغه بیا مو اعتراض کوي دا درود شریف کما صلیت وسلم تو بارک و رحمت و ترحمت علی ابراهیم کم ځای کې دی، کم کتاب کې دی، زمونږ هېڅ کتاب کې نشتی دا چې هغې ما یې سره دلیل ونسي. زمونږ د فقه ټولو کتابونو چې لیکلي نه دا لیکلي چې دغه درود به وایي کم چې جنازه کې ویلی کېږي، دا کم چې مانځه کې ویلی کېږي هغه درود به په جنازه کې وایي. بیا چې الله اکبر به وایي، الله اکبر نه وروسته بیا دعا ده. نو دعاګانې پکار دی چې دغه کم چې عام دعا ویلی کېږي دغه مې زده کړو، نورې مې زده کړو. احادیثو کې نورې ګڼې دعاګانې شتي. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. دغه دعاګانې شتي. دا ورپسې نور شتي. کله ورته هغه ته ضمیر راجع کېږي، هغه ته وایي اللهم اغفر هو ورحم هو وغیرہ وغیرہ دعاګانې راځي. لیکن دا اعتراض چې څوک کوي نو بې ځایه به کوي، دا د پیغمبر باندې اعتراض وکړي چې تا چې دا کوم دعا ښودل اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا دی دا نه دی چې دا مړی وبخې. ته چا ته ولاړې، د چا دپاره راغلی، چا دپاره چې راغلی هغه دپاره وایي که اللهم اغفر لحینا و میتنا. زموږ اول دا مړی دی، دلته کې موږ ده ته ولاړ یو مخامخ، نو یا الله دا مړی وبخې، نو نور ورسره هم وبخې څومره چې مړه دي. هلته کې هغې اعتراض کوي تا پکې دا ونه چې دا وبخې، دې ته به څه ضرورت دی؟ ځانه پکې خبرې به نه زیاتې، نورې دعاګانې ویلی شي ووایه که نه شي ویلی دقه یو پوره ده. او که دا دله هم نه درځي، زموږ د فقهي کتابونو کې لیکلي دا نه درځي بله دعا ووایه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دغه ووایه. آسان کار دی جنازه، لیکن دی بسې دی به هغه ځای کې لرې به ولاړي او په مانځه کې به دی کار ساتي، صفونو کې به دی کار ساتي. خلک را روان دي مو ودرېږئ څه به وروکئ، پلان کې هغه ځای کې خلک را روان دي، خلک به را رواني. نو خلک که دغسې دا جنازه پرته نو خلک به را رواني. که په 10 بجې جنازه ده نو د مازدیګره پورې به خلک را رواني. که د ماسپښین نه وروسته ده نو د مازدیګره پورې خلک را روان دي. خلک چې اینې را رواني نو دا به هر یو سړي ته ولاړې څه نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی واسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن، تادیو کوي جنازه باندې هم تادیو کوي او په دفن کولو باندې هم تادیو کوي. دا مختصر کار پکاري. عام کمی جنازې چې کولی کېږي نه دغسې. زمونږ بعضې فقهي کتابونو کې لیکلي یو سړی دی هغه د سبحانک اللهم په ځای الحمد وایي یا د دعا په ځای باندې الحمد وایي، وایي دې کې هم دعا ده که نه، نو دا هم ویلی شي. خو دا نه دی چې خامخا سورت فاتحه پکې وایي که سورت فاتحه دې ونه وي نو جنازې مونځ دې ونه شو. دا د ځان په شړو باندې اړم دي بعضې خلک. نو جنازې مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا الله رب العزت وی پیغمبر ته وی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. د جنازې مونځ په دې باندې نه کې چې مړ شي چرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حریص د دې چې د دې خلکو د جنازې حکم. لیکن نن سبا چې کوم رواج جوړ شوی دی نو سړی به مړي، سړی مړلی نن سهار، جنازه به یې سبا ماسپښین مانځه نه وروستو. داسې طریقه خو نه وه. طریقه خو دقه ده چې بس څومره سړي نه سا وخته نو دله د ده د قبر غم کوئ، د ده د تختو د کفن او د غسل غم کوئ. دی په اعلانونو باندې سر شي. اوس نن سبا فیسبوکونه دي یو سړي بل سړي په هغې باندې نیټونه باندې ورکي جنازه به یې سبا په ماسپښین نه وروستو په 2 بجې به جنازه یي، مړ به یي، نن سهار مړلی سبا په 2 بجې به جنازه یي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې یو سړی مړ شو د ماسپښین نه مخکې مړ شو نو فلا یقیلن الا فی قبره، نو دی چې خپل د غرمې دا ټیم تیری نو دی به په خپل قبر کې تیری. غرمې نه مخکې مړلی نو غرمه کې دی خپل قبر ته ورسي.
او که د ماسپښین نه وروسته مړلی نو فلا یبیتن الا فی قبره، نو دی به دا شپه چې تېروي نو خپل قبر کې یې تېره کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت یو خادم و، هغه مړو د شپې چتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه لید یو ورځ تپوس یې وکړه خادم څه شو؟ وی جی خو د شپې مړو من ولا غسل ورکو، کفن ولا ورکو، او قبر ولا وکنه، جنازې مونځ یې وکړو، دفن یې وکړو. وی تاسو ماته نه وی موږ وی چې شپه ده تاسو ته تکلیف نشو درکولی، موږ په خپله باندې خدمت وکړو که نه. دلته وی نه پلان کې صاحب را روان دی، پیغمبر نه بل غټ سړی نه و ښه، دنیا کې زموږ ایمان دا دی د الله نه وروستو درجه زموږ د پیغمبر ده چې هغه په یو جنازه باندې ودرېږي نو د هغه نه بله غټه جنازه کمه یوي. لیکن هغه صحابه کرامو دا ګڼله چې دلته کې د پیغمبر فرمان دی او اسرعوا بالجنازه واسرعوا فی الدفن، تادیب یې وکړئ زر زر ځای ته ورسوئ. او دی وایي نه ایساري کې پلان کې صاحب را روان دی. الله ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، مونږ د جنازې مګو په یو تن د دې باندې چې مړ شي چرې ولا تقم علی قبره، او مو درېږه د په قبر باندې انهم کفروا بالله، یقینا دی کفر کړل په الله باندې او رسول د الله پر رسول باندې، و مات مړ شو دی په داسې حال کې دیو کافر دیو فاسق د دین نه وتلی. دا عبد الله ابن ابی ابن سلول رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه زوی راغی وی تاسو به جنازه وکئ. ناغه خو صحیح مسلمانو د منافقو، ناغه نوم هم عبد الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک دزا، لیکن عمر رضی الله تعالی عنہ وینا نه بځه دا د زموږ سره سخت کړلی توسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایا چې نه دیکھیے الله به خیر واچي، لاړ بشو هلته کې الله رب العزت په دې کې خیر واچي، هلته کې چې کم منافقان خلق دي کېدای شي چې هغه زما په دې تلو باندې مسلمانان شي. نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ نو دی قبر ته ورکوس کړو، مطلب د جنازه دي شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کمیس ران سره راغسته او کمیس وته واچو، دا کمیس ول ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په خپو ولې ورکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا د زما باندې یو احسان او دا احسان بدله مور ورکړه، خبر خلاص شو. دا ویل وصیت هم کړو وی په دې باندې کسې په جنازې منځو کم په دې باندې الله دې نه بخي که زو ورلا خپل کمیس ول ورکم پر کمیس باندې د عذاب نه بچ کېدې نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا کپنه وتا هغه کمیس وته واغستو پای کې دفن شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تل هغه ځای ته او د هغه ځای نه دغه قبر باندې ودرېدل. دا ځای چې کله خلکو دا وکتل نو د هغه ځای چې کم منافقانو بعضې لیکلي زر کسان، بعضې دې نه زیات لیکلي، دومره کسان هغه توبه وویسته او صحیح مسلمانان شو چې ګوره دی عبدالله ابن ابی ابن سلول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کول. د ټولو نه غټ خبره هغه د عزتي دوله بې عزتي کول اولنۍ خبره د کړ شروع کړوه. سورۃ نور کې براشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور والو باندې بدنامه د لګول وه. نور د عزت سړي پسې ورپسې شي نو هغه نور به د هغه نه څه تمه کېته. د کفر خبرې هغه کړلي ابرز تیر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې قبرستان ته لاړ. او هغه کمیس چې وله ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما باندې احسان و. یو پیرې کله چې غزوه بدر شو په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره هغه هم په قیدیانو کې گرفتار شو. هغې چې کله راوسته نو د هغه سره کمیس نه و او د هغه قد هم غټو د دې عبدالله ابن ابی ابن سلول کوم چې منافق و د دم غټ بدنو قد غټو. نو په هغه باندې د بل چا کمیس نه و پوره، نو هغه خپل کمیس ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې کله دی بیا مړ شو نو هغه ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ویلو چې مال به د کمیس راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ورکړي ولا کمیس ولا ورکړه هغه ته واغوستو وځای او احسان هغه هم ختم شو. انهم کفروا بالله ورسوله یقینا دی کفر کړي په الله باندې الله پر رسول باندې و ما تمړ شو دي وهم کافرون په داسې حال کې دیو کفر کوون دیو فسق کوون کی. ولا تعجب کا اموالهم و اولادهم تعجب کی دنا چې تعالی مال نه دي او نه اولاد دي. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دی لا په دې په وجبانه په ژوند دنیوي کې. وتزهق انفسهم وهم کافرون او زیب ساو نه دی په داسې حال کې چې دی وی کافر. وإذا انزلت سورۃ او کله چې نازله یو سورۃ ان آمنو بالله چې یو ایمان راوړي په الله باندې وجاهدوا جهاد کوي ما رسول د رسول په ملګرتیا کې استاذنه کول الطالب منهم اجازه طلب کې استانه طاقت والا مالدار خلق د دین او وقالو دی وی زرنا پر د منګلرا نکم مال قائدین چې منګ شو د ناس تو خلق سره کم چې ناس داغي سره نکینو. رضو بیا یکونو مال خوالب دی خوشاله شي دی په دې باندې چې دی شي د ناس تو خلق سره. ناس خلق سوق دی خزه خوالب د خالفتون جمع دوی د ناس تو خزو سره د رستو پات کیدونکو خزو سره دی پاتې شي. وتوبیا علی قلوبهم مهر لګول شي دی پسونو باندې فهم لا يفقهون دی پویږي نه. ولكن الرسول والذین آمنوا معه لیکن دا الله رسول او هغه کسان چې ایمان راوړل د سره جهاد کړي په خپل مال نو خپل نفسونو د الله په لار کې اولئک لهم الخيرات دا کسان د دې د پاره ډېر خیرونه دي خیر کارونه دي د خیر ثوابونه دي. واولئک هم المفلحون دا کسان دي کامیابی موندون کی. اعد الله لهم جنات لا تیار کړي دي پاره جنتونه تجري من تحت الانهار چې بهي ګلاندې داغې نهرونه خالدین فیها میں شوي پائے کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا او منز د جنازې مکوا په یو تن باندې د دینه چې مرشي چره. ولا تقم على قبره او مودرګه په قبر دده. انهم كفروا بالله یقینا دی کفر کړل په الله باندې د الله پر رسول باندې و ماتو ملکی کی دي وهم فاسقون په داسې حال کې چې دی فاسقان فسق کوون کی. ولا تعجب کا اموالهم واولادهم او تعجب کی جنا چې تعالی را مال نه دی او نه اولاد دی. انما يريد الله یقینا غواړي الله يعذبهم چې عذاب دی ور کی دی له بهاد دی مال اولاد په جبانه په ذریعہ باندې په دنیا په دنیا کې. وتزهق انفسهم وذب ساون دی وهم کافرون او دی بی کافر. واذا انزلت سورۃ او کله چې نازلېږي یو سورۃ ان آمنو بالله چې ایمان راوړي په الله باندې وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي د رسول په ملګرتیا کې استاذنه کول الطول منهم اجازت طلب کوي مالدار د دینه. وقالو دی وی زرنا نکم مال قائدین پرې د منګلرا چې شو منګ د ناستو خلکو سره. رضو بیا یکونو مال خوالب دی رضا شوی دی په دې باندې چې شي دی د ناستو خزو سره. وتوبیا علی قلوبهم او مهر لګول شي دی پسونو د دې باندې فهم لا يفقهون دی پویږي نه. لکن الرسول لیکن د الله رسول والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل د ملګرتیا کې jihad کړي په خپل مال نو انفسهم په خپل نفسونو. واولئک لهم الخيرات د دې کسان د پاره ډېر خیرونه دي. واولئک هم المفلحون او دا کسان دي کامیابی موندون کی. اعد الله لهم الله تیار کړی دی لپاره جنت تجری من تحتها الانهار چې بهي کې لاندې داغې نهرونه خالدین فیها همیشه وي پای کې. وذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. بسم الله.